وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا ته تاسو کړه د چې کور یا دکان په کرایه ورکول او مخکې تی پیش کی یعنی ایڈوانس اغستل او چې کله بیا هغه دکان یا کور پریدي او هغه خپل ایڈوانس واپس ورکړي نو آیا داسې ایڈوانس اغستل سود کې راځي کنه؟ جواب دا چې ایڈوانس کوم دی د دې دوه صورت دي. کوم چې مالک اخلي دا دوه شکل لري. یو صورت خدا ده چې دا د کرایې نه حساب شي، په کرایه کې حساب شي. کومه کرایه چې هغه کسب ادا کوي نو په هغې کې د مخکې نتیجه کې مې پیسې واخلي دا په کرایه کې شماري. قلاره باندې هغه مودې پورې دا څومره کرایه کې چې دا کرایه پې وشوله د هغې پورې دا پوره شي. دې کې څه حرج نشته دی. دا داسې ده چې یعنی اجرت او مزدوري چې کومه ده دا کرایه مخکې ورکول دي. کرایه مخکې ورکول نو کرایه مخکې ورکول دا جایز دي، لکه څنګه چې وروسته کول یې جایز دي داسې قسوار ورکول لږې چې کوم دی دا جایز دي. او څنګه چې د هغوی دواړو په منځ کې اتفاق شوی علماو هم دغه خبره کتابونو کې د پخوا نه کړله چې دا کار صحیح دی. دویم دا ده چې دغه ایډوانس چې کوم دی نو دا د کرایې نه حساب نشي او مالک چې دی نو په دې بنیاد باندې اخلي چې کله زمونږ په منځ کې کوم د کرایې موده ایښودل شوې ده د هغه پوره کېږي چې څه دې سړي خراب کړي د کرایهدار دکان کې یا په کور کې څه شی خراب کړی نو د هغې باندې به هغه پیسې ولګوي یا د باندې چې کوم بلونه د بجلۍ پاتې شوي دي یا د اوبو او هغه د نه دي ورکړي نو یو دغه طریقه ده. خو دا مال چې کوم دی په دغه صورت کې دا امانت دی د دې مالک په لاس کې. د کرایدار دا مال چې کوم دی چې مخکې ته اخیستی ایډوانس د هغه سره امانت دی، د لپاره دا حلال نه دي چې دی په د ذاتي او فایده کې راولي یا به څه تصرف وکړي. که بالفرض دا مالک راولګېدو دغه پیسې چې دی استعمال کړي دا به بیا ایډوانس داسې نه حسابېږي او امانت به نه حسابېږي بلکې دا به قرض حسابېږي او بیا دا ناروا صورت جوړېږي. ځکه جمع په منځ د قرض او د کرایه کې او د اجاره کې دا جایز نه ده چې هم ته د قرض واخیستو هماغه سیز په کرایه باندې ورکو. ځکه ترمذي ابو داود نسائی کې حدیث راغلی د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یحل سلف و بیع، قرض او بیع دا دواړه یو ځای کول دا جایز نه دي. صحیح حدیث دی. نو کته چې دلته بیع کم ده نو دا کرایه باندې ورکول چې کم دي دا هم د فائدې خرڅول دي، دا هم بیع ده. او اکثر علما په دې باندې دي چې د قرض شرط لګول په دې ټولو بیوعو کې او ټولو معاملاتو کې چې دا شرط ولګي چې مال دومره راکه دومره به راکې، لکه دا خو شکل د قرض شو. نو قرض شرط لګول دا حرام دي، نو دغه نه بیا ځان ساتي. لکه دی به د سره به اخیستی شي، دواړو صورتو کې دی اخیستی شي. خو دا دویم صورت چې کوم دی دا د سره دغسې پروت دی چې یاره زمونږ لوز کله ختمیږي د کرایې هغه مدت چې کوم دی زمونږ ختمیږي کوم د دواړو په منځ کې چې کوم یعنې دوی خبره کړله 10 کاله هر څه چې نو په هغې ټایم کې زه بیا په هغې نقصاناتو باندې لګوم چې د کم کړي دي یا بیلونه ورته پاتې دي هغې نه دي ورکړي د دکان پسې به د کور پسې راغلي دي د هغه به ترې ورکوم نو هغه جدا خبره د هغې دپاره ته ساتلی شي. خو دا ده چې دی به په خپل ذاتي فایده باندې نه راولي دا پیسې او نه به بل قسمه څه تصرف کوي کوي کو پکې دا به دا ته قرض حسابېږي او دا چې قرض شو نو دا بیا دواړه جمع شو، قرض او بیع او کرایه دا جمع شو او دا دواړه دا ناروا دي. دا کار چې کوم دی نو په داسې صورت باندې چې دی ځان دی به استعمالوي نو دا سیز په دغې صورت کې بیا اخیستل ناروا دي. والله اعلم.